دعوت اسلامی یو کوشش شروع کړی دی په دې حواله سره هم چې الحمدلله دعوت اسلامی په احادیثو کې شوقیه چې څوک ویل غواړي نو فیضان ریاض الصالحین په نوم سره په دې کې دعوت اسلامی دا یو کتاب لیکلی دی او په دې کې 1896 احادیث سره ترجمه او تشریح راغونډ کړي دي. دا هم تاسو کتلی شئ. دین علاوه د مکتبۃ المدینه یو کتاب انوار الحدیث چې په دې کې ایمانیات روژې مونځ متعلق احادیث راغونډ کړي دي. دقسې یوه رساله چې په هغې کې څلوېښت حدیثونه راغونډ کړي. شیخ طریقت امیر اهل سنت یوه رساله دی فیضان اهل بیت په دې کې اهل بیت په فضایلو باندې په شان باندې څلوېښت حدیثونه امیر اهل سنت ذکر کړي دي. دقسې یوه رساله دی هر صحابي نبی جنتی جنتی په دې کې څلوېښت حدیثونه ذکر شوي دي صحابه په فضیلت باندې. او دقسې یو کتاب دی فیضان چهل حدیث په دې کې څلوېښت فرامین مصطفی راغونډ شوي دي. دقسې یو بل کتاب دی منتخب حدیث دا د څلوېښت حدیثونو ترجمه او تشریح دی. او دقسې یو دی اربعین حنفیه چې په دې کې مونځ متعلق څلوېښت حدیثونه دي. او دې نه علاوه یوه بله رساله ده چې هغې نوم دی احادیث مبارکه کې انوار په دې کې 10 احادیث دي. ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې دا مونږه حاصل کو یا خو ډاونلوډ کړو د اسلامي په ویب سایټ باندې یا مقصد دا ده چې کتاب په شکل کې مونږ واخلو او د دې مطالعه وکړو. ګوره حدیثو سره شوق لرل دا د مسلمانو پخوانی عقیده دی. مونږ ته پکار دی چې مونږ احادیثو سره شوق لرو. دین علاوه دعوت اسلامی کوم موبایل اپلیکیشن فیضان حدیث په نوم سره جاری کړی دی چې په هغې کې مشکات المصابی او د هغې اردو شرح مرآت المناجی دین علاوه ریاض الصالحین اربعین حنفیه منتخب احادیثونه دا ټول تاسو خپل موبایل باندې په اسانۍ سره ځان ته اخیستلی شئ ډاونلوډ کولی شئ. ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ دې سره شوق لرو چې څنګه زمونږ بزرګان دین شوق لرلو او الله رضا دپاره خپل ژوند وقف کړی. ما خوږو خوږو اسلامي رڼو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه اصل میدان تصنیف او تالیف و او زیاتر کارونه د ده چې و هغه کتابت سره په ځوانۍ کې د لیکل شروع کړي خو باقاعده 40 کاله عمر نه بعد 62 سال عمر د تیر کړو 40 کاله عمر نه بعد د ګوشه نشین شو او بس د صرف 2 کارونه یو عبادت کولو او هغې نه علاوه به دی بیا په تصنیف کې لګیاو او الحمدلله په هر حدیث کې څومره درس کتابونه ګوره امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په باندې لیکلي قرآن پاک تفاسیر لیکلي دي در منصور تفسیر جلالین او بے شماره کتابونه لیکلي دي. مونږ ته پکار دی چې مونږ دې بزرګان دین په نقش قدم باندې تګ وکړو. او دا یوه واحد داسې هستی ده چې دنه مخکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مور او پلار ایمان باندې د دوی په فضایلو باندې چا کتاب نه دی لیکلی. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه نه یو نه دوا نه درې بلکې د نبی علیه السلام مور او پلار ایمان او د دوی په فضایلو باندې په فضیلت باندې 6 کتابونه لیکلي. سبحان الله 6 کتابونه لیکلي دي. الله داسې یو شان او مقام ورکړی. ما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې مونږ دې خلکو په نقش قدم باندې لاړ شو.